یو حدیث مبارک کې راځي چې درې خیرې دي چې د هغې په قبلېدو کې شک نشته. دعوة المظلوم، یو د مظلوم خیرې، و دعوة المسافر، او بل د مسافر خیرې، و دعوة الوالد على الولد، او د خپل پلار خیرې خپل زوی ته، د زوی په باره کې د پلار خیرې، دا هم چې کوم دی الله پاک نه رد کوي او دا قبلیږي. یو د مظلوم خیرې په چا باندې چې ظلم او زیاتې وشي، هغه څه ګناه نه ده کړې او ته چې کوم دی د هغه سره ظلم او زیاتې کې، او تا ته ښه پته ده چې دا د سره زه ظلم کوم، د سره زیاتې کوم، د ته ګناه نشته، او بیا هم ته په هغه باندې ظلم کوي. وی د مظلوم خیرې چې کوم دی دا د وریځو نه بره اوچتېږي، د اسمان دروازې ورته کولاویږي، او د الله دربار ته چې کوم دی ډایرکټ ځي، مقام د قبول ته چې کوم دی دا رسیږي د مظلوم خیرې. نو د مظلوم د خیرو په قبلېدو کې وی شک نشته. ثلاث دعوات لا شک فی اجابتهن، درې خیرې دي چې د هغې په قبلېدو کې د سره شک نشته. دعوة المظلوم، د مظلوم خیرې، و دعوة المسافر، او دویم د مسافر خیرې. نو مسافر په څو قسمه ډېر خلک د مسافرۍ په حالت کې، څوک په بار ملکونو کې دي، څوک په تبلیغ کې تللی دی، څوک چې کوم دی د علم د پاره راوتلی دی، طالب علم دی. طالب علم دی مثال په طور په هغه کې کمزوري راغله، ستا د مخې څه کمزوري راغله، یا مثال په طور ستا هسې په سترګو باندې بد راغی، نو هغه ته د خولې نه سمو باسه، بس خاموشي په اختیار کا او په زړه باندې کاڼې کښېږده. که فرض که هغه ته ته څه ووایې او هسې نه د هغه د زړه نه او د خولې نه چې کوم دی څه د خیرو الفاظ راوځي، نو لا شک فی اجابتهن، د هغې په قبلېدو کې بیا شک نشته. عزتمند هغه خیرې بیا ته نشي رامنې کولی. زما او ستا اعمال دونه زورور نه دي چې هغه خیرې بیا ما ورته رامنې کړو. نو و دعوة المسافر، د مسافر خیرې هم چې کوم دی داسې دي چې د هغې په قبلېدو کې شک نشته. و دعوة الوالد على الولد، او د پلار خیرې د خپل زوی په باره کې د هغې په قبلېدو کې هم شک نشته. نه خپل مور او پلار دې هم چې کوم دی آزاره وه، مور او پلار ته د خولې نه به وي اف قدرې هم نه وباسې، داسې حرکات سکنات او داسې خبره به نه کې چې ستا مور او پلار په هغې باندې آزار شي او د هغه د خولې نه چې کوم دی خیره راوځي.